ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله دا آیاتون مبارکاو کې دا زجر او تخویف ته منکرینو ته یهودیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات هغه به پټول او تورات کې به تخریب کو په خپل باندې هم گمراه او نور خلق په هم گمراه کول زګه چې تورات کې به کوم صفاتونه د نبی علیه السلام راغلیو نو هغه په تورات کې موجود خو دی به تخریف وکړو هغه صفاتونه به ختم کړل د پاره دې چې زمونږ د کشران په نبی علیه السلام باندې ایمان رانوړي زګه کو یهود خو جیونو دی په مدینه کې د نبی علیه السلام په تمه باندې ناسو چې د آخر زمانه پیغمبر برازي او مونږ به کوم دی دغه سره مرګري کیږو په هغه باندې به ایمان وروړو ځکه مخکې تیر شوي دي به وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا دی به فتح وختل چې سره به جنگیدل کافرانو سره نو د نبی علیه السلام په وسیله باندې به دعا کوله او یا دا مطلب چې دی به وی چې نه د آخر زمانه پیغمبر برازي مونږ به دغه سره مرګري کیږو او اے کافرانو مشرکانو مونږ بستاسو مقابله کو په تاسو باندې به غالب راځو نو دی خو مدینه کې د نبی علیه السلام په تمه باندې ناسو چې نبی علیه السلام براشي د آخر زمانه پیغمبر مونږ به ایمان راوړو نو چې کله نبی علیه السلام راغی نو یهود خو په دغه تمه باندې ناسو خو بیا د ضد او د عناد د وجنه چې دا ولې به بنو اسماعیل کې راغی ځکه څومره انبیا علیهم السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام دوه زامن اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام نو د اسحاق علیه السلام په اولاد کې تقریبا 4.5 پور پیغمبران راغلي تر حضرت عیسی علیه السلام پر څومره انبیا علیهم السلام راغلي دي نو دا ټول د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي دي او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو پیغمبر نه دی راغلی سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دی خو په دې تمه باندې چې دا به په بنو اسحاق کې راځي یعنی زمون د نیکه په اولاد کې به راځي هغه به بنو اسماعیل کې راغی نو دغه ضد او د عناد د وجې نه یهودو بیا ایمان نه راوړي او دویمه دا چې د یهودیانو کوم مشرانو نو هغې ته به د عوامو د طرف نه پیسې میلاوېدې او د عوامو دپاره به حکمونه نرمول او چې کوم د چا لپاره به سختول د چا لپاره به نرمول پیسې به اخیستې نو د دغې وجې نه دي ایمان نه راوړو کو چېرې مونږ په نبي علیه السلام د صفات دي ته ښکاره کړو نو دا خلکو په نبی علیه السلام ایمان راوړي او چې کله په نبی علیه السلام ایمان راوړو زمونږ غټوله دکانداري به چې کوم دی ختمه شي او زمونږ هغه پیسې به بندې شي نو د دې وجې نه دوی په خپله هم ګمراه او خلک په د الله د لار نه یعنې د نبی علیه السلام باندې د ایمان راوړلو نه منع کول نو دې آیات مبارک کې دي ته چې کوم دی زجر او تخویف دی چې ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې کافران دي وصدو او دوی منع کړي دي ان الذين بشکها کسان کفرو چې کفر کړي دي وصدوا او خلق منع کړي دي عن سبيل الله د لارې د الله نه د لارې د الله نه خلق څنګه منع کړي دي چې د نبی عليه السلام هغه صفاتونه به پټول خلقو ته د نبی عليه السلام صفات نه ښکاره کول چې خلقو په نبی عليه السلام ایمان راوړي وي د دې وجنه دی به خلق د الله د لار نه منع کول د نبی عليه السلام باندې د ایمان راوړلو نه به خلق منع کول عن سبيل الله قد ضلوا په تحقیق سره دی گمراه ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره